د پشکال په موسم کې د سیلابونو د خطر لامل د خیبر پختونخوا حکومت د بیړني صورتحال د لپاره منصوبه جوړه کړې ده چې تر مخه چارواکي وایي ځینو ضلعو ته خصوصي پیسې او غیر خوراکي امدادي سامانونه ورکړل شوي دي. د موسمیاتو محکمه وایي چې د موسمي بدلون لامل د نورو بارانونو په څیر د پشکال بارانونو په وخت او مقدر کې بدلون راغلی او شدت یې سیوا شوی دی. اداري سخت کال پشکال موسم دوران د صوبې په ځینو علاقو کې د زیاتو بارانونو لامل د سیلابونو راتلو اندېښنه هم ښودلې ده. بل خو د قدرتي افتونو په وخت د تنظیم صوبایي ادارې یا پی ډي ام د صوبې وزلې د سیلابونو د امکان په اساس حساس ټاکلي دي او ټول ضلعو ته په دې مد کې فندونه جاری کړي دي او غیر خوراکي مواد هم متعلقه ادارو ته ورکړل شوي دي. په دې اړه د ادارې مرسیال مشر محمد فهیم افریدي وایي چې بارانونه مخکې وروستو تللي دي او دغه شان د پشکال بارانونو په اړه دا پیشنګویي ده چې په لږ وخت کې ډیر بارانونه وشي او په خیبر پختونخوا کې به د پشکال باران د خپل وخت نه لږ سیوا وي. دې وجې موږ نشو ویلی چې د صوبې په ځینو علاقو کې د سیلاب او په سیندونو کې د زیاتو اوبو راتلو امکان هم شته. د قدرتي افتونو په وخت د تنظیم صوبایي ادارې په خیبر پختونخوا کې د پشکال په بارانونو کې د څه قسمه بدې پیښې مخنیوي او د خلکو خوندي کولو لپاره بیړني منصوبه جوړه کړې او ټول ضلعو ته په دې اړه پیسې هم ورکړې دي. یاد دې چې د میاشت د بارانونو لامل هم د صوبې په مختلفو سیمو کې خلکو ته مالی او ځاني زیان اورېدلی دی او دغه دوران شوي ګلې فصلونه خراب کړي دي. د موسمیاتو محکمې نه ترلاسه شوو معلوماتو تر مخه په خیبر پختونخوا کې به د پشکال بارانونه جولای لومبې یا دویمې هفتې نه د شروع کېدو امکان دی او د بارانونو لړۍ به تر د سپتمبر اخره پورې دوام لري. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400